بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یم ستاسو ورور ستاسو ملګری نظام الدین او دا وخت قدرمندو په خپل کلي بټخیره ایډورس کې موجود یم او الحمدلله شکر الحمدلله کومې ناخوشګوار واقعې چې شوي وې ثانیې چې شوي وې د هغې نه بلکل دمه شو. الحمدلله هغه ټول کورونه هغه جړاګانې او هغه بېوسي ټول الله پاک ختم کړه. مزید چې کوم دی یو ثانیې چې کوم دی هغه د خادرزو د کوس کړي د یاسر شهید مرحوم پاتې ده. الله دې په خپل قدرت په خپل مهربانۍ سره پیدا کړي. د هغې سره سره چې کوم دی یو د بریکوټ په چوکۍ محمد د هغه غم چې دی هغه هم ډېر دروند شو او الله پاک په خپل قدرت په خپل مهربانۍ سره د هغې مورکۍ هغه د پټۍ دپاره چې کوم دی دغه بچې پیدا کړي چې دغه غم ختم شي لږ او د هغې سره چې کوم دی د رنګ ده دغه درې ثانیې دي او الله دې په خپل قدرت په خپل مهربانۍ سره په خوشحالو بدله کړي. قدرمندو د دغې خدمت په برکات سره چې کوم دی زموږ سره یو دوه خواږه دوستان راغلي دي وروڼه راغلي دي. تاسو زما په څنګ کښېنئ چې یو مې ښی لاس ته ناست دی بل مې ګس لاس ته ناست دی. ښی لاس ته چې کوم ناست دی نو دا شهزاد همدرد صاحب دی چې تعلقه یې د تیملګري خزانې کلي سره ده. بیا زما په څنګ کې په ګس لاس چې کوم ناست دی نو باچا صاحب دی. ها سید محمد الیاس جان صاحب چې دی هغه زما سره دا په څنګ کې ناست دی. لږه ډېره شاعري ول هم ورځي د خپل وس مطابق درتېدلی دی. خو بهرحال مونږ چرته کې خو لکه داسې دغه پروګرامونه نه دي کړي خو لکه ملګری دی دوست دی راغلی دی د دونه لرې نه چې یاره د نظام الدین بھائی سره میلاویږو. دا ټول محبت چې دی دا صرف او صرف د خدمت برکات دی. ستاسو چې کومه مینه ده ستاسو چې کوم خلوص دی زما سره دا صرف او صرف د خدمت په مابین سره دی. کوم خدمت؟ د انسانیت خدمت. د دغه انسانیت خدمت چې چا هم کړی الحمدلله هغه الله پاک د فرش نه عرش ته رسولی دی. څومره چې کتونکي ملګري دي نن در سره لایف راغلی یم کومه درناکه واقعه چې شوې وه ډېره درنه وه خو الحمدلله الله پاک ډېر په اسانه ختمه کړله. شهزاد بھائی څنګه دی؟ خیر دی ټیک ټاک خیر خیرت دی. څه میسج ورکړي؟ سلامونه واچوه په مسافرو په کلي وطن کې د نه دی او که کلي وطن نه بهر دی. لږ ورته راځې خوا کا. السلام علیکم غونډ ورونو چې کوم د کلي نه بهر دي او که کوم په کلي کې دي او چې کوم د سمندر نه اخوا مسافر دي هغې ته غونډو ته السلام علیکم. او موږ راغلي وو د سرجي خواله راچکر شوي وو اثبات ته تلونو ما سرجي ته ټلیفون وکړو مال زه در روان یم ویل بلکل راځه زه بټخېله کې نو بس د سرجي خواله رالو او موږ ستاسو ډېره مننه کوو چې تاسو دونه کسان په دې ټیم کې دا پروګرام ګورئ. غونډو ته السلام علیکم. اوس باچا صاحب باچا صاحب زما سره موجود دی چې د دم تعلقه د ملګري سره ده. په کال باندې هم مه راځئ په کال مه راځئ او چې څوک هم ملګري دی په کال اخلو خو خپل موبایل په پلانو بیا ونیسئ. باچا صاحب کتونکي دې ټول ګوري چې ډېره مننه سرجي ستاسو مونږ مقرره کړه ده او مینوالو کتونکو ته زما طرفه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. او سرجي ته ډېره زیاته دعا کوئ ځکه چې خدمت دا یو لویه ډېره غټه جذبه ده او دوی ته ډېرې دعاګانې کوئ موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. او سرجي لپاره یو شعر ډالۍ ده چې پیروي خو ژوندون ځان لپاره هر څوک پیروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې شي. بلکل مننه جي مننه ډېره مننه باچا صاحب. دا مسافرو دپاره به سپیشل چې کوم دی شعرونه ډالۍ کوو د باچا صاحب په حواس سره او تاسو سره باچا صاحب واورېدل چې باچا صاحب څه وایي او زوی دا وخت څومره ملګري مونږ ګوري 183 کسان مونږ ګوري. شهاب وایي کالا تو کې عباس شهاب ورو ډېره مننه عباس صاحب ډېره مننه قدرمن شیخ پروګرام مخکې تېر کا بھائی لوگو حضرت علي دا ټول سلامونه وایي. حضرت علي ورو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. رفیع الله صاحب پیغام مخکې شیر کړي چې څومره هم کتونکي ملګري دي لږ هم دا پیس خراب شوی دی. یو رحمانو څلور ورځې نور والي په پیزاګټ کې په سوات حضرت علي سید نواب خان ټولو ملګرو ډېره زیاته نواب خان ډېره مننه. بس وایي د ملګرو نومونه راته وایه موږ سلامونه وایو وروره. اختر علي دی آصف علي دی اختر علي صاحب پیغام مخکې شیر کړی دا وخت څومره هم کتونکي ملګري دي زما سره ګڼ شمېر ملګري دا وخت موجود دي او باچا صاحب مسافر ته به څه شعر ډالۍ کړي که نه ټول غمونه هم خوند نه کوي که نه یاره او که نه هر وخت غم کوم او جړاګانې هم خوند نه کوي یار. رواخات صاحب شاه صابر صاحب شعر وویمه چې ما ویل زه ورځه په مخه دې ښه ما ویل زه ورځه په مخه دې ښه نه مې صحیح او نه دې پېژنمه. هغې ویې ته به زما صبر نه شي زما صابره زه دې پېژنمه. او بل شعر دی چې
هغه چې خلکو به ویل نه رغېږي هغه خلکو چې به وی نه رغېږي هغه چې خلکو به ویل نه رغېږي خبر یار هغه سړی روغ شو خو ستا په نوم اورېدو نه بوږنېږي په تا مین ستا لیونی روغ شو باچا صاحب ډېره مننه ډېر ښه باچا صاحب دپاره چې کوم دې پیغام مخکې تېر کړی باچا صاحب نن زما خوا د خصوصي راغلی نظام الدین چېرته شعر او شاعري نه ده کړې خو نن یې درته ځکه کومه چې دا ځګې دردېدلې دی یاره خوږېدلې دی بس دی یار او الله پاک راله چې کوم دی شهزاد ملنګ د سعودي عرب نه شهزاد ملنګ صاحب ډېره مننه زما سره په خوا کې هم شهزاد همدرد صاحب ناست دی شهزاد صاحب ستاسو په نوم باندې هم یو ملګری راغی زمونږ د سیټ نه ودم سلامونه وایي ډېره مننه ها باچا صاحب پر سره شعرونه ډالۍ کوي تاسو ټول کتونکي پیغام مخکې شعر کې څومره ملګري په لاین دي ورور ډېر ملګري په لاین دي سرجي 220 کسان چې دغه په لاین دي دا 220 ملګري ته سلامونه زمونږ اسرار صاحب هم په لاین دي اسرار صاحب ته خو چې راځنه دی ولې نه راغلو او ملک امین او داوود حسین او ظاهر جان او رحیم الله ډېره مننه داوود ټول سلامونه را لګي پیغام مخکې بوده چې نن نظام الدین بھائی لږ په سکون کې دی الحمدلله دا ګرمۍ سیزن په تلو دی د اوبو زور بلکل په ختمېدو دی انشاءالله موږ به الله پاک د اوبو د دې ثانیونه نور وساتي خیر سره باچا صاحب ډېر ملګري په کال باندې راځي ورته په کال راځي خپل موبایل په پلانو بیا ونیسئ شعر دی چې د عشق سندره اورېدل پکار دي د عشق سندره اورېدل پکار دي د زړه تبلیغ ته ګډېدل پکار دي او هر سړی تښتي د یو بل نه لرې هر سړی تښتي د یو بل نه لرې چغې وهي چې یو کېدل پکار دي چغې وهي چې یو کېدل پکار دي هر سړی تښتي د یو بل نه لرې چغې وهي چې یو کېدل پکار دي او د ګل ښکلا ته خوشحالېږي هر څوک د ګل ښکلا ته خوشحالېږي هر څوک د ګل ښکلا ته خوشحالېږي هر څوک د ګل په ژبه پوهېدل پکار دي باچا صاحب ډېر ښه د ګل ښکلا ته خوشحالېږي هر څوک د ګل په ژبه پوهېدل پکار دي سوز مې په شعر کې سکم شوی غوندې سوز مې په شعر کې سکم شوی غوندې چېرته کې سم میینېدل پکار دي باچا صاحب شعر دی چې نور په کږو لارو اسراره مزه نور په کږو لارو اسراره مزه نور په کږو لارو اسراره مزه اخري وخت ته سمېدل پکار دي ډېر ښه باچا صاحب د باچا صاحب دپاره سپیشل چې کوم دی دا پیغام خو دا شعر به راته یو ځل بیا وي اسراره نور په کږو لارو اسراره مزه اخري وخت ته سمېدل پکار دي یو ځل زموږ لپاره بیا ووایه چې دا شعر دی ورته ووایه باچا صاحب غونډ غزل ویمه واجب بلکل دا شعر وایه د اسرار ده اسرار نور په کږو لارو اسراره مزه اخري وخت ته سمېدل پکار دي ډېره مننه جي جي قدرمندو نن واقعي چې ماحول د کلیوالۍ ماحول دی زړې مازدیګرۍ او زړې مازدیګرۍ په پرېوتو شو اوس صرف او صرف دا موبایل اخوا دې خوا چېرته وړې وروره دې کلي خلکو د زړې مازدیګرۍ زړې مازدیګرۍ خو په ستا په بیک باندې دی یار په شا باندې دی یار او که نه ما ته راکړه دا زموږ سره زویب بھائی دی خیر دی به تاسو زه لږ په سکرین برابر کړم زویب بھائی ډېره مننه دا وخت قدرمندو څومره چې ملګري په لاین موجود دي څوک ملګري په کال راتلل غواړئ بلکل په کال به سره راځو څومره چې کتونکي ملګري دي خپل موبایل په پلانو باندې ونیسئ ښه په کال هم د ځان سره اخلم ښه جی اسرار صاحب دغه باچا صاحب وایه اسرار صاحب والا په کال باندې ښه عباسین یوسفزی صاحب شعر دی چې عباسین یوسفزی صاحب گرد دی که غبار دی خو بس خوښ مې دی گرد دی که غبار دی خو بس خوښ مې دی دا چې ستا د لار دی خو بس خوښ مې دی ګورئ نړیوالو دا زما ولس ګورئ نړیوالو دا زما ولس څومره خوارو زار دی خو بس خوښ مې دی او ای ناصحه څه پوښتې چې څرنګه ای ناصحه څه پوښتې چې څرنګه ستا پکې څه کار دی خو بس خوښ مې دی ډېره مننه باچا صاحب ستا وخت زما سره چې کوم دی 229 ملګري دي او پیغام مخکې شعر کوي زما خالي مسافر ملګري زما چې څومره خیال دی په خپلو مزدورو دي نو په دې وجه باندې به چې کوم دی دغه او زه زویب بھائی ته موبایل ورکوم دا زموږ د خپل کلي ښکلا ده الحمدلله زویب صاحب د ملګري چې څومره هم دي په کال ستا سره راتلل غواړي بلکل به ملګري او په کال اخلو او څومره چې کتونکي ملګري پیغام د دې چې کوم میسج دی دا پړاوه باچا صاحب داسې یو د مسافرو دپاره چې کوم دی لکه دا مسافر اکثر چې کوم دی د کلي نه بهر وي دوی چې خپل کلي وطن ویني نو دوی ډېر زیات خفه شي د دې خفګان په حواله به لکه داسې تا سره شعر شته دی چې ډالۍ کړو ورته لږ رانږدې کړه که نه بیا مسافرۍ باره کې به پیغام مخکې شعر کوي یاره څومره چې کتونکي
مرګري وکیل بای راغلی دی دا وکیل بای ډیره مننه ستاسو ټول مرګرو یو جهان مننه طلحه خان بابا ډیره مننه جی خان بابا کوم چې زمونږ سواد د سیول ډیفنس ملګری دی خان بابا ډیره مننه جی الله دې خوشاله آباد درا عرفان سے پیغام مخکې شیر کا یاره څومره چې دا مرګري قدم کې مرګري دي دا پیغام ډیرو مرګرو ته ورسوي چې نن نظام الدین بای چې کوم دی ډیرو ستړو نه خلاص شو ډېر درمن واقعونه چې کوم دی الحمدلله دا وشو جاوید اقبال علیه السلام وای جاوید اقبال صاحب ډېره مننه الله خوشاله آباد لره قدرمن شهرورا الله چرته مخه مکوه کېنه شهزاد صاحب ها دې غواړه شهزاد صاحب ها بچا صاحب شعر وډاله کوو زبا د مسافرۍ باره کې پوره غزل نه خو تفریح به وکړم د مسافرۍ دي چې مسافري دې ډېره وکړه مسافري دې ډېره وکړه او رنګ مې دې هېر دی په نامه دې یادومه ډېر ښه مسافر مه وژنئ خاونده مسافر مه وژنئ خاونده پردي وطن کې د وطن ارمان کوي نه ډېر ښه بچا صاحب الله دې خوشحاله کړه یاره مسافر خو چې دی بس څوک خو د خوشحالۍ نه دی یاره همیشه چې کوم دی د درد او غم نه ځي د بېوسۍ نه ځي او زمونږ په کلي وطن کې چې کوم دی زیات تر دی غربت او دا د غربت چپې چې څوک ووایي که نه نو هغه بیا ډېر په مشکله باندې خپل ځای له راځي خو بهرحال څومره کتونکي ملګري دي دا وخت موږ په ایکورس کې وو شهزاد بھائی زموږ سره موجود دی تاسو سرجي چېرته مسافري کړې ده که نه مسافري مې کړې خو زما مسافري ډېره ګرانه وه او الله دې هغه په چا هم نه کوي زما چې کومه مسافري وه نو هغه 14 کاله زه د کلي نه بهر د کراچۍ په ښار پروت وم او په 14 کالو کې چې کوم دی نو لکه 6 کاله ما د فوټپات تېرې کړې دي او بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو دا 7 کاله چې دي نو دا بیا ما الحمدلله داسې ژوند تېر کړی وایي اول ځان ظاهر کړه نو بیا امیر شه که نه چې ځان دې ظاهر کړی نه نو بیا امیرېدی نه شي وسیم خان وای زما بیجان ته تپوس وایه ها زما بیجان ته ورته وسیم خان مننه جي ډېره مننه وسیم خان طلحه وای کالو کې طلحه موبایل په پلان ونیسه چې کال درته وکړو ها بالکل کال به راته وکړو طلحه بھائی خو پیغام مخکې شعر که یار څومره هم کتونکي ملګري دي باچا صاحب یو ښکلی غونته کې شعر ورته بیا ډایلی که یاره ګل راته ځان نه ښکاري ازغی رانه جوړ شوی دی ګل راته ځان نه ښکاري ازغی رانه جوړ شوی دی دا چې په خپل کور کې هم پردی رانه جوړ شوی دی او زه دې ترېنه مشر کړم همدونې مو اړه دي لا زه دې ترېنه مشر کړم همدونې مو اړه دي لا زار دې شم غربته خوږ سړی رانه جوړ شوی دی زه دې ترېنه مشر کړم همدونې مو اړه دي لا زار دې شم غربته خوږ سړی رانه جوړ شوی دی زه دې ترېنه مشر کړم همدونې مو اړه دي لا زار دې شم غربته خوږ سړی رانه جوړ شوی دی ما سره خو ستا محبت داسې کانې وکړې چې زما سره خو ستا محبت داسې کانې وکړې ما سره خو ستا محبت داسې کانې وکړې چې ځان سره لګیا یم لیونی رانه جوړ شوی دی ډېر ښه حاجي قدرمندو دا وخت چې دی د ما سره شهزاد بھائی ته به څه وې یار زه به جي د حمزه بابا یو شعر ویم قربان اشنا د خپل اشنا به درته څه صفت بیان کړم اشنا د خپل اشنا به درته څه صفت بیان کړم او ګوړه چې د کمې ډډۍ وسه کې خوښوي ډېر ښه شهزاد صاحب ډېره مننه شهزاد صاحب ګوړه ډېره خوښه ده ډېره مننه څومره دا لکه نبي علیه السلام ته دې اشاره کړې ده چې د دې ادا او د هغې هغه هر څه که نه الله ته ډېر دا د نبي پاک صلی الله علیه وسلم طرف ته اشاره شوې ده هغې ته اشاره شوې ده دې ملګرو ته بیا ډالۍ کا اشنا د خپل اشنا به درته څه صفت بیان کړم اشنا د خپل اشنا به درته څه صفت بیان کړم او ګوړه چې د کمې ډډۍ وسه کې خوښوي ډېره مننه شهزاد صاحب یو جهان مننه او حقیقت کې چې کوم دی دا اشاره ډېره اصلي طرف ته ځي او الله دې زمونږ او ستاسو را مینه محبت دغه شان برقرار ساتي تاسو په کوم سوچ راغلي یئ دې کلي ته زما او ستا تعلقه څنګه جوړه شوې ده کتونکو ته ورته ووایه که نه یاره زمونږ تعلق د سیول ډیفنس په دغه باندې جوړ شوی دی چې د الله د رضا دپاره جوړ شوی دی نظام صاحب خدمتګار سړی دی او الله رب العزت ورته زمونږ مینه پیدا کړې ده او الله رب العزت دې د محتاجۍ نه وساتي الله دې هېڅ چېرته چا ته نه محتاجه کوي او ډېر یو بهترین سړی دی او الله رب العزت دې په دې باندې رحم وکړي او الله دې په موږ په غونډو باندې رحم ها ستاسو مصروفیات څه دي لکه ستاسو که سیول ډیفنس کې په دې ملګري کې دغه خپل تعارف لږ وکړئ
زه د سیول ډیفنس د یو پوسټ وارډن په حیثیت کار کوم په کوم ځای کې دي؟ د خزانې په دې ملګري خزانه کې او خزانې د پوسټ خزانه پوسټ سربراهي تکې او جی ها ها او بس پوسټ وارډن نه لگا او نو دا راته وایا چې تا اکټیویټیز لري زه خو دا غواړم چې څومره کتون کې مرګري دي ان شاء الله موږ به ټول څومره کوو د کې پی کې نه چې پورا پاکستان چې څومره سیول ډیفنس دي ان شاء الله دا به یو موټی کو د خیره ان شاء الله داسې کنه بالکل موږ تیار یو. تیار یې بالکل خانو تاسو چا چاله میسیج ورکوي چې یاره بھائی یو موټی کېدو لپاره دا سرجي چې زمونږ په کوم ځای کې بې اتفاقیانې دي که نه که د پوسټ وارډنانو دي که د ګروپ وارډنانو دي که د چیف وارډنانو دي که د هر چا دي الله دې زموږ اتفاق نصیب کړي امین کله چې په یو قوم کې اتفاق وي که نه هغه قوم ترقي کوي مخ په وړاندې ځي او کله چې یو تبلیغ والا یو جومات 3 ورځو له لاړ شي که نه خو چې په هغه خپلو کې بې اتفاقي نو هغه یو جومات هم د الله په لار کې نشي ویستی نو اتفاق نه دی دا ډېر مست دی الله دې زموږ د غونډو مسلمانانو اتفاق وکړي. امین 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 ډېره مننه یاره بل به زه دغه ته دا میسج ورکړم که نه د قرآن شریف د آیات مفهوم دی سلام پلاؤ لوگوں پر کانا کھلاؤ راتوں کو اٹھ کر نوافل پڑھو رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلق رکھو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو ماشاءاللہ سبحان سلام پلاؤ لوگوں پر کانا کھلاؤ راتوں کو اٹھ کر نوافل پڑھو رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلق رکھو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ان شاء الله ان شاء الله الله دې موږ له تاسو سره داسې دا جوړول توفیق راکړي الله دې موږ ته په دین باندې کلک آسان کړي الله دې موږ ته خدمت جذبه نور هم راکړي او الله دې زموږ نه هغه کارونه واخلي چې په کوم باندې پاک رب العالمین راضي دي او الله دې زموږ د هغه خلکو سره تعلقات جوړ کړي چې په کوم باندې الله خوشحالي هغه خلک ته الله موږ ته خوښ کړي چې کوم الله ته خوښ د خیر سره باچا صاحب له بیا راځو باچا صاحب شیر بډاله کې پرېدم خو دې نه تاسو د دې خدمت او حق باندې یو شعر دی چې د رحمان بابا شعر دی چې د خلکو نیکخواهي لري په زړه کې چې د خلکو نیکخواهي لري په زړه کې مبارک شه بادشاهي لري په زړه کې ډېر غني بابا شعر دی چې باغ کې څوک ګلاب شي څوک چې سر و څوک ورخاړی باغ کې څوک ګلاب شي څوک چې سر و څوک ورخاړی څوک د منځ غونچه شي څوک کبل له غاړې غاړې تاج د چا د زرو د چا تاج شي د غمونو تاج د چا د زرو د چا تاج شي د غمونو ویش د بل په لاس دی که ته خاندې ورته ژاړې تاج د چا د زرو د چا تاج دی د غمونو ویش د بل په لاس دی که ته خاندې ورته ژاړې ان شاء الله موږ د باچا سره مرګري څومره دي ماشاءالله 115 112 ملګري دي یاسر خان دی عمر سیدو اویسو ټول سلامونه کېږي شاعر کې ډېره مننه اویس خان ډېره مننه عدنان بھائی دی عمر سیدو عمر سید بھائی ډېره مننه کامران خان ته کم دي که نه په دې ټیم کې خلک ګیمونه کوي ګیمونه کوي بس چې څومره کتون کې مرګري دي په ټولو باندې سلامونه او خپل علاقه په بسم زه به صرف تاسو ته یو مشي درکم مرګري وایم په کال واله نو په کال به موږ اوس مرګري اخلو خپل موبایل په پلانو باندې ونیسئ ښه اوس به په کال اخلم موبایل په پلانو کې یا وای ویوړو د خاري دا په مچګر کې لاندې مچګر دې د دې نه را نشو وړلې ښه راتلل پروګرام برا غونډو ما او څنګه چې شهزاد صاحب خبرې وکړلې باچا زبم په اخر کې کوم دی د خپل ارسه په یو شعر سره راغونډو ما وای چې ربل په درد درمن شي درد هغه دی چې د بل په درد درمن شي درد هغه دی باچا صاحب چې د بل په درد درمن شي درد هغه دی په خپل درد باندې حیوان هم خپويږي ډېر مطلب مې دا دی چې یو انسان دی او هغه ډېرې زیاتې چغې چغارې وایي خو ما تا ته چې کوم دی درد نه محسوسېږي داسې نه که نه بل طرف ته یو انسان دی هغه وړه ګوته خوږ شوي ده خو خپل ځان یې خوږ دا بل ملګری مو کار دی ښه موبایل په پلانو باندې ونیسه انشاءالله د ټول سره په کال راځم او دلته باچا څوک په کال راتلل غواړئ
موبایل راکړه لږ یاره زوره طریقه وښیم دا خپل موبایل داسې ونیسئ داسې موبایل داسې ونیسئ تاسو ته به کال درځي او ملګرو دا نومونه ورته راکړئ یاره عیسی خانو عیسی خان ورور ډېره مننه الله دې خوشحاله آباد کړه کامران خان وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاتو وسیم خان دی زما د ملګرو وسیم خان ډېره مننه جی الله دې خوشحاله آباد لره او پیغام شیرینګ پکې نه کیږي یار اویس خان وای کال می اویس خان تاسو ته کال در روان دی او موبایل خپل په پلانو کې ښه اویس خان موبایل پلان ونیسئ ښه او سیده موبایل مه نیسئ اوس به تاسو ته کال درشي شهزاد علي ډېره مننه ورور الله دې خوشحاله آباد لره ذاکر خان ډېره مننه الله دې خوشحاله آباد لره دا پیغام مخکې شیر کا د ملګرو سره ډېره مننه قدرمندو ما خو ډېر غټ کوشش وکړو چې یاره زه به تاسو په ځان سره په کال والم خو زما چې څومره خیال دی تاسو ته ابشر در روان دی زویب علي بھائی زویب خانو دا موبایل له خپل راواله چې بیا ورله ووایم چې څوک هم په کال راتلل غواړي نو خپل دا موبایل داسې ونیسئ جي ښه موبایل په پلنو کې پلن ونیسئ که څوک په کال راتلل غواړئ اخري ملګری چې چا نصیب وشوي وه بیا به انشاءالله خپل پر شاته کال روان دی السلام علیکم الله وبرکاتو حاجی صاحب څنګه یې ښه ټیک ټاک خیر دی شکر دی الحمدلله تاسو څنګه یې ښه برابر یې ټیک ټاک یې قسمتدار انسان یې قسمتدارو اورې ها جی چې کله وطن دی ولیدو الله دې آباد ساته الله دې آباد ساته ګولې ګلزار شي جنتي شي موږ استاد پروګرامونه ګورو فضاګټ پروګرام ستا ټول کتلی او ټول پروګرامونه په مینه ګوري څنګه جی ما وایي ستاسو پروګرامونه موږ ډېر په شوق ګوري فضاګټ پروګرام مې ټول کتلی او نور پروګرامونه هم ټول ګوري ډېر بالکل بالکل دا فضاګټ پروګرام الحمدلله ډېر په زبردستۍ او ډېر په ښکلي شان طریقې سره شوی و الحمدلله الله پاک په ډېره لویه کامیابي راکړي ستاسو دعاګانو سره جی جی الله یې تاسو آباد او خوشحاله ساتي الله مو ځواني اوږده کړه بس دا خو د تاسو په پاکستان کې موږ تاسو به دا څو کسان یې چې بس د عوام په خدمت کې لګیا الله مو مکې او مدینې په خاطر دی الله عمر ډېر کا ها دا راته وایي چې ته کم دی نه تاسو د موږ سره پلین مانی او ستاسو څه نوم دی جی زه خو د سعودي عرب نه پلاین یم تاسو سره او نوم مې شاه حسین دی او یم د سواتو ها شاه حسین بھائی څنګه زندگی وخت ژوند څنګه تېرېږي ښه برابر یې ښه ټیک ټاک ستاسو دعاګانې شکر دی الحمدلله شاه حسین صاحب ډېره مننه الله دې خوشحاله آباد لره او شاه حسین بھائی ټولو ملګرو ته زموږ د اړخ نه ډېر ډېر سلامونه او الله دې په ژوند کې برکت واچوه زموږ دپاره او زموږ د ملګرو لپاره ډېر ډېر دعاګانې کوئ چې ښه ډېره مننه آباد او خوشحاله اوسئ حفیظات بھائی هم دی ډېر سلامونه ډېر ډېر سلامونه او دا را سره مېلمانه راغلي دي ملګري نه ښه جي ښه ټولو ته زموږ طرفه سلامونه او زموږ سلامونه زموږ طرف قبول کړي دعاګانو کې موږ هم یاد ساتي او موږ هم یاد ساتي موږ مسافر یې وطن نه بارې که نه ډېره مننه شاه حسین صاحب الله دې خوشحاله آباد لره انشاءالله وخت په وخت به یو بل سره ملاقات کوو د فیسبوک په ذریعه به کې شولې او بس دعاګانې کوئ او دعاګانې به کوو د خیره سره الله ښه د آباد لره خیر انشاءالله ډېره مننه او احترامات السلام علیکم قدرمن شي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته تاسو کټ کې شاه حسین بھائی دغه طرف نه دغه اړخ نه تاسو کال کټ کې دلته کې آپشن مونږ ته نه راځي اځه قدرمن تاسو کو تل څومره چې مرګري دي ډېر مرګري پکال واره پکال به مرګري اخلم خو صرف په یو شرط باندې چې خپل موبایل په پلانو ونیسئ ښه ما خامېرې د کلي غاړې له راغلي و د کلي غاړې له وسیم خان تاسو ته کال در روان دی کال اټینډ کړئ او پیغام مخکې شیر کړئ شاه حسین بھائی پیغام مخکې شیر کړه چې نورو ملګرو ته مو ورسي
وسیم به تاسو کال کینسل شو خانه خان مونږ ډېر زیات کوشش کوو مونږ یې مرګري به راشي چې کم مرګري ته کال روان دی خپل موبایل په پلانو ونیسئ 155 مرګري راغلي دي او 155 مرګرو ته مونږ هرکلی وایو په خپل پروګرام کې او موبایل په پلانو باندې ونیسئ ښه بلال بھائی تاسو ته کال در روان دی بلال خان تاسو ته کال در روان دی خانه کال اټین کې ښه یاره بلال بھائی تاسو ته کال در روان او تاسو کال اټین نه کو او نور چې څومره مرګري دي په کال راتلل غواړي بالکل درا او مخامې دي او څومره چې کتونکي مرګري دي نو د ټولو نه به رخصت الو الله مو خوشحاله آباد کړه او په اخر کې به همدې که پاچا صاحب یو شعر درته لیکئ انشاءالله په دې شعر باندې ورته خپل پروګرام راغونډوو پاچا صاحب بس د کلي ماښام شو تیارې شولې اوس په تنورونه بلیږي روټایګانې او سالن ترکاریانې او پخېږي او بیا به چې کوم ځای پور ځو خورو به یې نو ولې چې په کلي کې به تاسو کم خلک په انتظار وي اول خو چې دې تللی نه شي او که دی نو بیا به انشاءالله دې له بس ترتیب برابروله خیر سره به تلو بس په دې ټپه باندې به پروګرام پای ته ورسوو چې دا ته چې ځې اخر به لاړ شي او ما ته ګړۍ په ګړۍ مه وایه چې زما دا ته چې ځې اخر به لاړ شي او ما ته به ګړۍ ګړۍ مه وایه چې زما ها ډېر ښه شعر پکې دی چې حمزه بابا شعر دی چې زړه ته نور ښکلي به راشي که ته لاړې زړه ته نور ښکلي به راشي که ته لاړې او دا حجره کله خالي د مېلمنو شوه حاجي قدرمن جو ډېره مننه الله خوشحاله آباد کړه ورته خپل ورور نظام الدین اجازت سره د خپل ملګرو شهزاد خان باچا صاحب زویب خان ولی الله سپارم د خپل ځان خیال ساتئ او څوک چې ځان خیال نه ساتلی راځئ چې موږ تاسو ټول په جمع خیال ساتو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته